مینوالو تاسو ته څنګه معلومه ده چې د افغانیانو تکل شروع دی افغانستان سایډ ته حکومت ولا ډیډلاین ورکړی دی بلکې ډیډلاین ختم هم شو اوس اپریشن هم شروع دي او په دې ټول هر څه باندې یو نظر لرونکي دوراندیش او په هر څه باندې نظر ساتونکي عوامي صدر اکبر موږ سره موجود دی هغې سره خبرې کوو چې صدر صاحب د ټولو مخکې موږ تاسو ته هرکلی وایو چې تاسو موږ له ټایم ډېره مننه خوشحاله اوسئ صدر صاحب دا راته ووایه چې څنګه حکومت ډیډلاین ورکړی و هغه ختم هم شو اپریشن هم شروع دی خلک روان دي او تاسو په دې هر څه نظر ساتئ خو په دې کې ځینې خلک داسې دي چې هغه ایم پی ایګان هم دي داسې خلک دي چې هغه د تاجرانو د تنظیمونو هم مشري کوي داسې خلک دي چې هغه د تاجرانو د بازارونو هم صدارت کوي ډېر غټ غټ خلک موجود دي تاسو څه وایئ په دې آیا ټول به لاړ شي او که نه بسم الله الرحمن الرحیم زه خو پخپله یو افغان یم زمونږ په کار کې افغان دی او بله خبره دا ده چې دا 50 کاله وشو چې دوی دلته راغلي دي دلته پیدایش شوي دي چې کوم راغلي هغه خو وفات شوي دي ځکه چې هغوی راتلل هم د 50 شپېتو کالو چې دلته راغلي دا کوم چې موږ سره واړه دلته کې راستر شو دوی د پاکستان د افغانستان له سوا د پاکستان خلکو سره مینه کوي موږ سره رشتې دي موږ سره ادیرې شریکې دي موږ سره جوماتونه شریک دي موږ له ډېره زیاته مینه راکوي موږ افغان له خپله مینه ورکوي چې موږ پخپله یو افغان قوم یو که نه او بل یو دا پښتانه دي دا د بل موږ سره د پړوسي ملک دي راغلي دي په جنګ کې راغلي دي خو دلته واړه موږ سره ستر شو پکار دا چې زموږ د پاکستان د مشرانو له چې دوی د پاکستان شناختي کارتونه ورکړی وي دې کې بل قوم دی کوچی قوم ورته ویلی شي هغه د الیکشن هم کوي ای د شناختي کارتونه هم میلاو دي ای خپل کاروبار هم کې هم د افغانستان له راغلي دي او دا هم د افغانستان له راغلي دي نو بیا دې دواړو کې یو ولې چې یو له شناختي کارت ورکوي بل نه ورکوي پکار ده چې هغوی له هم ورکوي او بله خبره دا ده چې دوی ځي دا زموږ مېلمانه دي خو الله یې دعا وکړه موږ ورپسې خفه یو ډېر زیات ورسره خفه یو ځکه چې یو سړی تا سره 50 کاله تېر کړي یو ځای کې یو میاشت تېره کړي یو 20 ورځې تېرې کړي یو سړی ځي خفه دی 50 کاله موږ سره تېر کړي دي او باقي انشاءالله تا ته پته وي مینه په تلو راتلو زیاتېږي کله به موږ ځو کله به هغوی راځي انشاءالله دا وطن دی هغه زموږ وطن دی زموږ دویم کور افغانستان دی موږ به هلته ځو که نه راځي موږ به ورځو صدر صاحب دا راته ووایه چې تا خو کم دا غریبانان خلک دي دوی نه خو شروع کړي ده څوک د خپو نه پنجاب د ویډیوګانو به تاسو خاص کر کتلي څوک د خپو نه سونه نیسي او ګاډي ته وړلي څوک ګاډو والا راوباسي څوک څه کوي نو آیا دا کم خلک چې د پاکستاني کارډونه جوړ کړي دي او ایسلو ته ځان رسولی دی یا غټو غټو تنظیمونو مشري کوي نو آیا د دوی پیسو کې به هم دوی کامیاب شي که نه دا پالیسي غلطه ده که نه چې د دې اول دا غټ غټ شرمخان چې کوم دي د پاکستاني کارډونه جوړ کړي دي او دوی ته خپه کې پړی اچولی او دا یې راخ کوي که نه بیا به غریب سړی په خپله تلو دی به په خپله راوانو چېرې دا دومره غټه سټه یې راکړه زه څه شیم نو دا بالکل ظلم دی زیاتی دی غریب سره زیاتی دی غریب په هغه کې تباه دی که هغه دا ضرور نه چې د افغانستان دی موږ په خپله د پاکستان یو موږ هم چې دغه ته لاړ شو د پنجاب ته زموږ هم دا حال دی زموږ هم دا حال دی اورې موږ سره هم دا حال کوي چې یاره ته هم افغانۍ او موږ هم د خپلې نیسي او راکاږي به زما خبره واوره تقریبا دا 2-3 کالو شو چې زه خو پنجاب ته تللی یم او نه ځمه او که لاړم موږ هم پنجاب ای سره ورچئ ځکه ژبه زموږ یوه ده دین مو یو دی مسلمانان یو خو دا تا خبره صحیح دی چې غریب سړی راکاږي او ما کومې غټې سټې دي کومې سملو کې ناست دي کوم چې افسرانو سره ناست پاس وي ای ته څه نه وایي پکار ده چې ای ته اول پکې پړی اچولی وی او هغه یې راښکې وی نو غریب سړی به پخپله د پاکستان راتلو پخپله به روان وو صدر صاحب دا راته وایي اخري تپوس دی چې په د افغانستان خلک لاړ شي نو آیا په پاکستان کې او خاص کر په